السلام علیکم. زما نوم ډاکټر سلیمان خان دی. زه دلته په لیډي ریډینګ هسپتال کې رومیټالوجسټ یم. نن زه تاسو ته یو ډېر انټرسټینګ او ډېر دلچسپ مریض باره کې خبرې کول غواړم. د ده نامه ده فیصل ندیم او د چارسدې اوسیدونکی دی. د ده عمر تقریبا 40 کاله دی. دته د 100 کالونه یو بیماري ده چې هغې ته موږ وایو سوریاټیک آرترایټس. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو، یو 100 میاشتې مخکې ما ستاسو ملاقات د فیصل ندیم سره کړی. دا هغه ځوان دی چې د بالکل انویل و. د ده ډایګنوسس دی سوریاټیک آرترایټس. د ده جوړونه ډېر زیات خراب ول. خو لاست ټایم چې تاسو دی کتلی و نو دی په سټیچر کې پروت و. او انټرسټینګ خبره دا ده چې دی د 15 کالونه په هغه کټ کې دی د تیر کړي دي. نن تاسو دا وګورئ، هلته دلته ولاړ دی. د سره یو څو خبرې کوو، څه تپوسونه دې کوو چې دی اوس څنګه دی او دی خوشحاله دی نه دی. فیصل څنګه یې؟ ښه یې؟ ښه. ډېره موده پس ته په خپلو خپو ودرېدې او وګرځېدې، نو ستا څه دغه دی؟ څنګه په زړه دې څه وایي؟ دا د الله ډېر احسان دی. ښه. بیا واپس دغه خبره چې بل زندګي راکوي واپس. او ډېر شکر الحمدلله. خپل روزګار پکې شروع کړی مې. روزګار کوم. روزګار دې هم شروع کړو؟ څه کار کې؟ زما دوکان دی، د کریانې دوکان. ښه، کریانې دوکان. هغې دوکان ته اوس ځې؟ نو ته چې دوکان ته ډېر کلونو پس په تللی یې که نه؟ نیز کې هم زه تلم چې تلې به، خو کېناستی به ډېر نه شوې هلته؟ اوس دا چې خپل 2 ټایمه ډیوټي کوم. سهار هم او مازدیګر هم. مازدیګر هم. ښه. او بس شکر الحمدلله. نو ګرځېدل او جومات ته ځې پکې؟ جومات ته ځم. جومات ته ځې. نور کله به ډېر نه شوې تللی؟ نه ځي. او خپل کوم ملګري چې دي په چمګاونډ کې او په محله کې، هغوی سره ملاقاتونه دي کېږي اوس؟ زما خدای دونه ښه کړم، زما سره ډېر زیات، زه به دویم چې محبت ډېر زیات دی. زما د کلي خلک چې ما سره کوم دغه کوي که نه دي، زه ویلې نه شم چې تاسو ته د هغوی بیان نه شم کولی. او دا زما رشته دار. زما چې څنګه هغه مخ ټول خراب دي که نه دي، زما ټول کور په هغه ځای ښکلي چې کوم ځای خراب دي چې یاره دته دا احساس لکه دته ډېر ښه سپورټ هم دی. خو ستا خو سرمن هم ډېره زیاته خرابه وه. نو هغه چې اوس ښه شوي دی، نو اوس ستا د هغې باره کې څه خیال دی؟ ځان خو به درته لکه خوشحاله به یې که نه؟ ښه. او د جوړونو څه حل دی؟ لکه جوړونو درد لکه څه کم شوی دی؟ کنټرول دی که نه؟ تقریبا 90% کنټرول شوی دی. او دا خو د دغه لاسونه دي. دا مونږ چې خلکو ته وایو چې د آرترایټس ټریټمنټ چې دی هغه په وخت پکار دی. نو چې په وخت ونه شي یا هغه کنټرول ونه شي، نو دې لاس ته تاسو وګورئ، د دې ګوتو ته وګورئ، دا بیا داسې شي. خو په دې کې چې کوم نقصان آلریډي شوی دی هغه خو ریورس کېږي نه. خو دا وشوه چې د دغه سوزش او هغه انفلمیشن ورته چې مونږ وایو هغه کنټرول شو که نه؟ نو دا ښه دغه شو. لکه دې کې به نور انشاءالله چې هغه ډېر نقصان چې دی که نه، هغه به لکه لږ سټاپ بشي، بند بشي. خو دې کې اوس دا مسله ده، یو تو د دا کتونکي چې کوم دي دوی ته دا ووایه چې دا ستن چې کومه ده نو دا خو هم ډېره ګرانه ده که نه؟ دې باره کې ووایه. دا خو چې ما سره اوس هم ډېر زمونږ لکه رشته دار شو یا داسې زمونږ په 100,000 باندې یوه ستن ده؟ داسې دي په 50,547 روپۍ انجکشن دی چې ډسکاونټ پرې راکړي نو 38,000 روپۍ ته 38,000. خدای چې کوم ستن لګی 38,000 باندې کوسنټیکس ورته مونږ وایو، نو هغه په دې دغه کې نوې ډرګ دی او ډېر ښه کار کوي په دې سوریاسس کې او په دې سوریاټیک آرترایټس کې. او د دې ترتیب دا دی چې دا کله مونږ شروع کړو دا هفته په هفته وي. مطلب د یو 4 انجکشن یې ولګولې، د دې نه پس په دله مونږ میاشت په میاشت دا انجکشن ورکړو. خو ګران دي او د دې افورډیبلیټي ډېره مسله ده. کم خلک چې افورډ کولی شي خو هغه وشي، او چې څوک نشي کولی نو موږ بیا د بیت المال په ترو باندې د زکات په ترو باندې هم دې خلکو له ورکوو، خو هغه هم لیمیټډ دي. لکه حکومت داسې نشي یا بیت المال داسې نشي کولی چې یو کس لا لکه د ټول عمر
په هفته کې یا په میاشت کې 40,000 یا 50,000 روپۍ ورکړي که نه. خو یو دا مسله هم وه چې په دې صحت کارت کې دا انکلوډ نه دی دا ټریټمنټ د جوړونو. نو یو به زه د خپل دې باندې ما مخکې هم کوشش کړی دی چې زمونږ کم واکداران دي د حکومت خلک دی هغوی ته ما دا ویلي و چې یاره دا په دې صحت کارت کې انکلوډ کړي که د یو سړي سره صحت کارت وي نو چې هغې کې پیسې چې هغه کم از کم په دې انجکشنو باندې یوز کولی شي. نو تو خلکو ته څه ویل غواړئ فیصل د جوړونو په باره کې؟ تو څه ویل غواړئ د عوامو ته څه خبره کول غواړئ یا څه دا خاص داسې دغه چې یاره د خپل دا ډېره ښکلې خبره ده وکړه. نو سټیراید لکه یو خدا ده چې که فرض که ډاکټر هم ورکوي خو چې په طریقه باندې د هغې استعمال وشي. مونږ اکثر چې سټیراید ورکوو نو ټیپرینګ ډوز ورته مونږ وایو یو څو ګولۍ ورکو هغه بیا ورو کمو او کوشش دا کوو چې هغه بند کړو په 4 هفتې کې یا 6 هفتې کې. یا که یو سړی سټیراید پریډنیسلون یا ډلټا کوټریل خوري هم هغه په لویسټ پاسبل چې کم نه کم ډوز وي. داسې نشي کېدی چې یو سړی 3-4 ګولۍ روزانه خوري او دی وایي چې یاره زه ښه یم هغه وجود له نور نقصان ورکوي. بله خبره دا ده چې د حکیمانو نه او د طبیبانو نه دا چې کم په دې کلو کې او په دې دغه کې دا پریکټس کوي او دا سټیراید یا دغه ټایپ سیزونه ورکوي د دې نه به تاسو ځان ساتئ. دې کې لکه نقصان درته میلاویږي که نه. مونږ که ګولۍ ورکوو نو د هغې اثر کیدی شي دومره ایمیډیټ نه وي. ځینې علاج خو یې لکه اوس دی پېښه شو که نه خو دا ګران علاج دی. خو د دغه ټایپ سیزونو نه چې تاسو ځان وساتئ. او ستا ماشومان شته؟ یو زوی دی. څومره عمر یې دی؟ 9 میاشتې ده. ښه اوس شوی دی. ښه مبارک شه. ښه نو هغه ټیک دی روغ دی؟ ښه زه بس تا دې الله پاک ښه لري. تو به دی به مونږ کوشش کوو چې د مونږ ټریټمنټ جاري وساتو. پرابلم پکې دا دی چې ټریټمنټ ایکسپنسیو دی چې د څومره افورډ کولی شو هغه خو به دی وکړي که بیا نه نو بیا به بیت المال په ترو وله مونږ اپلای وکړو. خو بیت المال کې ما تاسو ته وایي چې لیمیټیشن پکې دی. انیوی د جوړونو بیماریانې چې څومره دي د دې کې یو څو خبرې دي چې هغه تاسو خپل ذهن کې یاد ساتئ. یو دا ده چې د دې تشخیص د دې ډایګنوسس په وخت پکار دی چې کله ستاسو جوړونه خوږیږي خاص کر چې داسې علامات چې جوړ پکې پړسیږي سویلنګ پکې کیږي یا تاسو سحر راپاسئ او ستاسو وجود بالکل نښتی خصوصي طور که په لاسونو یا په پنجو کې په خپو کې ستاسو سختي وي سټفنس چې ورته مونږ وایو او هغه سختی که د نیمې ګنټې نه زیاته وي نو دا بیا سیګنیفیکنټ ته دا بیا خامخا او که پړسوب راځي نو خامخا پکار ده چې تاسو رومیټالوجیست ته ځان وښایئ. بیا د دې چې کومې دوايانې دي هغه په وخت باندې لکه استعمالول په هغې کې ناغه نه کول هغه په د ډاکټر یا د رومیټالوجیست د وینا نه بغیر بندول دا نه دي پکار. او ضروری خبره پکې دا ده زموږ خلک اکثر د دې نه ډېر تنګېږي چې یاره دا ټیسټونه ولې مونږ وخت په وخت کوو. دا ټیسټونه به تاسو کوئ. کمې دوايانې چې مونږ ورکوو د هغې په ګرده په پړپوس باندې په آینه باندې او د هیموګلوبین باندې د سیلز باندې دې ټولو باندې اثر کیدی شي. نو د دې د مانیټرینګ دپاره موږ مختلف ټیسټونه کوو. نو دغه ټیسټونه به تاسو کوئ او په وخت باندې به خپله معاینه کوئ. که موږ تاسو ته ووایو چې یاره 4 هفتې پس راتلل 6 هفتې پس راتلل 2 میاشتې پس راتلل نو چې هغه تاسو په وخت باندې هغه خپله معاینه بیا کوئ. او باقي دا ده چې ټریټمنټ یې ځینې کیسز کې ایکسپنسیو دی خو مونږ کوشش کوو چې په دې نورو بیت المال او په صحت کارت کې دا انکلوډ کړو چې کم خلک نشي افورډ کولی چې هغو ته هم دا ټریټمنټ میلاویږي. ټیک ده که نه؟ ډېره مهرباني او ډېر خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې. ښه ډېره مننه ډېره شکریه. السلام علیکم.